السلام علیکم. وعلیکم سلام. ملګرو نن له موږ سره بیا جلال محمد لالا زموږ محترم د خانوزۍ د دګزۍ زموږ نو دی لکه استاد ما له ده سره سفر کړی دی نو زما د سفر ملګری هم دی استاد هم دی او د پلار پرچم یو نصیحت هم راته کوي. جلال محمد لالا ستړی مه شې. څنګه یې ښه یې صحت برابر ته څنګه یې ښه یاست څنګه دی ژوند په خیر دی ډېر الله خوشحاله یم څنګه دا سترګه پښه لاس غوږ لاس سترګه دا ډېر برابر دي ذکر کوم ښه اوس مې د قرآن تلاوت کوم بې چشمو یې کولی شم ماشاءالله ماشاءالله عمر مو 8 کاله ښه صحیح دی نو ماجد له تللی سم نو د مطلب اسلامي عمر خو نو تر 100 لږ کم دی دا خو نو عیسوي عمر دی صحیح دی نور څنګه یې نور بالکل خیر صحت ښه دی بالکل خیر نو دا غټه خبره ده چې وروره بغیر بې جمعې هم بازار له راځي چکر راوایې ښه دغه نو یو داسې تاریخي واقعیت چې ستا یو داسې تاریخي واقعه یي یا داسې تاریخي سړی یي چې ته ډېر یاته یې دوه عمر لکه د علاقې هغه یا د خانوزۍ بلوزۍ کې یو وي نو داسې سړی ستا ډېر په یاد کوي چې اکثره هغه یو سړی که په ذهن کې درځي زما خو دوه کسان د خانوزۍ راځي یو میرالله یو اجمیرالله صاحب اجمیرالله صاحب یو بل سلیزي غسن اجي جلال صاحب جلال صاحب دا خلک چې وو دغه د سړي ایمان جوړول بالکل بالکل اوس او دعوت یې ورکول د الله سره محبت جوړول او د نبی علی سلام طریقې په ځان کې راوستل هر چا له ورتلل او چا بد ورته ورته ویل هغه ته لا شو ویل چاپوي به مطلب د دین په خبر نه شرمېدل هر چا له ورته د دین په خبر باندې هر چا له ورته صحیح نن سبا د دین خبره کمه ده او دین چې دی هغه ډېر معبود دی نبی علی سلام طایف له ولاړی درو سرداران ورلی ورته ویل یو بدرت ورته وول بل برت ورته وول ابل الخوان به چې وژغول ډبرې ورته ونیولې وینې پرې لسوې منډې کړې هلته ورته کښېنستل دوی فرشتې ورالې ولا به الله خو ما ولیدل ما چې غږ کوه دا غرونه به ورته راوړ چوخانه به یې کړم د ولیا په اولاد کې بیا خدای پیدا کړي هغه زموږ نبي و هغه رحمدله وسیله یې وه دونې بد یې موږ چې نن څوک را سره وکړي لس وارې ورسره کوو هغه طرف ته موږ د هغه شفیق نبی صلی الله علیه وسلم امتیان هغه شفیق بیا الله تعالی په ورته وویلې معراج له ولاړی ول څه شي چې تللی څو خبرې راته وکړه د امت مبارک ول چې دوی ګناه کړي له خلاصمانه ته مځکې یا به خلاص توبه وباسي ګردې ورما پوما د جنت والا جوړول بله خبره بیا دا ده چې سړی د سهار لمونځ وکړي نون سواره به دا وایي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم د جهنم نونس فرشتې دي الله به حفاظت کوي جهنم لی نشي غورځولی په بسم الله کې دونې طاقت دی او د ګرد قرآن سرداره ده اوس الله پاک د اووم ځمکو د اسمانو طاقت کې ایښی موږ ښځې نامعلومه دي دا نشي ولی اخبار دي ټیویانې دي کیسې موبایلان دي نیسې دي ډولونه دي دا دی چې روان چیرې موږ روان چیرې یو تورې شپې له روان هغه رڼیا غواړي رڼیا په دې دنیا کې جوړوي چې جوړې کړي وخت ولګوي د الله په لار کې دنیا به هم جوړه شي آخرت به هم جوړه اوس نو زه اوس سپین ږیری سوم لګېرول لوېدلم حاجي صاحب تا خو حج په سنڅو کې وکړي ما په 83 کې وکړ 83 کې په اوښپو کې تی په چیش کې ولاړست په ګوټ کې ولاړ په ګوټ کې ولاړست څو شپې مې په ګوټ کې وکړلې شپږ شپې اومه شپه وختل نو هغه د ګوټ تاریخي سفر به هم ستا په ذهن کې تر اوسه وي هغه خو نو درې ورځې د جماعت را سره و تبلیغي جماعت په مسجد کې خبرې کولې بیا درې ورځې را توپان سو دا اوبه بلوړي پر راواوښتې دا تراز په تکلیف شولو چې عادیانو خلباکۍ شروع کړې ډاکټرانو چې موږ ورغلو ورو ورو دوی تاش کول بس پلار خو نو لرګي وشی نه و دی اوس موږ یې خلکو ور واخیستل بابا خل پر تاج دوی م راوغورځېد بیا ډریفان دا ور چړاو
اوس بیا وختل لاغه خو بیا په سره راغلی ښه یو 3 میاشتې مو ښه او 3 میاشتې مو پاتې صحیح دی او یعنی د 40 کاله کږي چې زتل او دا نو د ډیر قرباني والا اج ولې پاتیم خانه کعبه کښنی و بیا په چې کې ولاړم بیا هغه خانه کعبه نه و پراخه واکه سوا ډیر کرام ډیر څه زموږ د علاقې بخوانی سپینجيري لکه باباجي والی لکه عبدالعلی اخونزاده صاحب والی لکه من نور دا ترا دغه هغه خو اخونزاده صاحب خو ډیر وختي وفات شوی دي نور چې کوم سپینجيري ستا په یاد ډیر تاریخي خلک ستې ډیر یا دا ترا کسان څوک دي ستا دا ډیر غټ خیر کړی دي مولا د الله خو نو یادونه وخت نه کوي چې دغه شوی تاریخي سړی خو نو دغه و اخونزاده صاحب هغه خو نو د بلاډې له دنیا و لږ وخت یې تر کړ هغه حج کړی دی اوس حج له تللی دی نو هغه ډېر تاریخي سړی و او دویم چې دی نور خو نو داسې دی تاریخي زما په نظر نه راځي نو ما بیا هم خامخا مولا ظاهر صاحب دی مولا ظاهر صاحب ما اوس دا لرزه کولی مولا ظاهر صاحب تاخیر سړی هغه کې دا تر عادت و څوک مخابه د سم احسن به ورلی خبره به ورته وکړه برته به سره روغ سره جوړ به او امن پسند سړی والا امن پسند سړی و دا د خار یې نه خوړل کړه هر څه ورته وول ډېر لایق سړی ډېر د دین والا سړی دا مدرسه یې جوړه کړه خلکو کول ورسره بیا کول ورمات دا مدرسه ته اوس چلېږي پیسې الله وراوستي به کړی ودې الله پاک ذهن ورکړی و ښه ذهن یې ورکړی و اوس یې منازعه اوس ساده سړی مګر علم د علم او تقوا یې ډېر ښه تقوا یې په خوله کې اثر ډېر اثر و خبره د اثر وه په خوله کې اثرات ستا د عمر ولې یا تر ما زیات و 4 کاله تر ما صحیح نو هغه چې و تاریخي سړی و هر چاله ورکړل هر څه کړي کل یې سنبال کړی اوس خدای دې قبر له نور ډک امین امین د ټولو مؤمنانو مسلمانانو ټولو مسلمانانو ملګرو دغه واجد صاحب موږ نن ډېر وخت بعد ولیدلی او ستاسو ملاقات سره وسولې واجد صاحب بس به دا قوم ته و دا ځوانانو ته خالي آخري پیغام ورکړه چې وروره ځوانان دی په دوو خبرو کې ځوانان څه شی کوي کوم داسې کار دی چې هغه ځوانان اپناو کړي او دوی به د دنیا او آخرت بې دواړه ښایسته وي ځوانان خو دغه کار دی چې په دنیا کې یې به هر څو بدکار کړی هر څو بدکار یې کړی توبه دې وکړه جوالا ته الله ډېر مهربانه دی یو سړي نن یې مړی کړي وو اوس توبه یې وکړه الله پاک جنت له واستول نو ځوان څه نه دی یو ځوان توبه وباسي 40 کاله خدای له قبرو عذاب لري ټیک بالکل اوس او دونی یو منځ په اویا منځو دی الله دونی درجه ورکړي دی په خپل درجه نه دی خبر اوس او چې الله په لار کې وخت ولګي اوس یو منځ په 49 کروڑ دی اوس نو دا ځوان د شکر ادا کی د خپل ځواني حق ادا کی اوس لاله سره د جوړ وکي اوس نبی علیه السلام سنت طریقې د بازار کې راوړي په دنیا کې هم کامیاب دی په آخرت کې هم کامیاب زه بس کور د ودان ډېره مننه ډېرې شپې بعد مو ولیدې بس دغه ضروري پیغام ولې کور د ودان ډېره مننه